د سوات په نکریزي حال کې شانګلا کلچر نایټ د شانګلا سټوډنټ سوسایټي د سیوري لاندې ترسره شو. دغه کلتوري غونډه کې د شانګلې او سوات سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر طالب علمانو په کلتور مینانو او سماجي غړو ګډون وکړو. په پیل کې یو شمېر ګډونوالو غزلې، نغمې او د دې ترڅنګ مهمې او ګټورې خبرې پیش کړې. دغه دستوري مشر ملما فواد علي نور د سوات نیوز سره د خبرو په مهال داسې وویل: دا شانګلا سټوډنټ سوسایټي چې دا د غریبو سټوډنټانو یا د داسې سټوډنټانو چې د هغو د فیس یا د هغو د اډمیشن یا د هغو داسې بیماریانې یا داسې مسایل لازي دا شانګلا سټوډنټ سوسایټي او پای کې بھرپور تعاون کوي او دوی ته ما دا نن دا ډاډګیرنه ورکړه خو د زړه نه چې که تاسو سره ایم پی ای منسټر ایم پی ای ایم این ای یا ناظم څوک ولاړ یو کنه څومره حده پورې کېدی شي نو زه به تاسو سره بھرپور تعاون کوم. غونډه کې شریک نوموړو او پیژندل شوو شاعرانو هم ګډون کړی او د دې په اړه د خپل فکر څرګندونه داسې وکړه: د خپل ځوانانو ته دا وایم چې تاسو لټریچر طرف ته راشئ، مختلف سوشل ساينس دي هغه ډېر ښه ووایي، ساينس سبجیکټس دي او سکولونو ته راشئ ایز ټیچرز. د شانګلا سټوډنټ سوسایټي دا غونډه را جوړول، ځوانانو ته یو پیغام ورکول، ځوانانو ته د امن، د مینې، د تعلیم یو میسج رسول، زما په خیال دا ستاسو ډېره لویه ګټه ده او که دغسې ایونټس کیږي نو ډېره زر ده چې د شانګلې ډېر خلک به د امن په لور راشي، هغه به د سبق په لور راشي، هغو ته به په دې کې یو اټریکشن ښکاره شي. مختلف قسمه اکټیویټیز به موږ کوو انشاءالله، خو یوازینی مقصد دا دی چې سټوډنټ سپورټ کو، د سټوډنټ فایده وشي. موږ دا کلچر نایټ ارینج کړی د دې مقصد بیسیکلی هغه دا دی چې موږ د سټوډنټانو لږ ریفریشمنټ ورکړو او خپل د شانګلې ډېر سټوډنټان دي چې هغه لکه موږ نه پېژنو، د یو ځای بل ځای نو هغه یو بل پېژندګلو شي، یو بل سره هغه ملاقات وشي او ریفریشمنټ وشي. غونډه کې وینا په مهال یو شمېر زده کوونکو مشرانو ته خپلې مسلې هم وړاندې کړې. دوی ویل چې په تعلیمي ادارو کې جدا میرټ او د ځینو ادارو سره د هاسټلو نشتوالی لویه المیه ده. دوی ویل چې نن زموږ په وړاندې د شانګلې د منتخب سیاسي واکدارانو غیر موجودګي د افسوس وړ خبره ده. په اخره کې محفل په موسیقۍ او ګډاګانو ښه ګرم شو، کوم چې د غونډې ښکلا یو په دوه کړه. ګډونوال وایي چې دا رنګه غونډې د شانګلې مثبت تصویر مخې ته وړي او د شانګلې د روښانه سباوون زیری دی. عقیب رضا، سوات نیوز .com، منګورا.